حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت الله علیه وی حج لتلو ما زجی کله د حج نه فارغ شوما روانم د سحر داسې ترګمې غونته کړي داسې خړه غونتره تیار ده یو ځای ته ورالما داسې یو شاړه غونتره په هغه ځای کې سپین غوندګې سی داسې پروت دی زه ورالم چې را دیسي شي کله چې زه نږدې ورالم نو ما د نږدې نه داسې غور سره وکتل نو دومره راته پته ولګېده چې دا څوک انسان دی او دا سپین څادر یې اغوستی دی زه ورالم السلام علیکم ورحمت الله دا چې کله هغه څادر یې داسې که نه ما ته اندازه ولګېده یو ضعیف او بوډۍ زنانه وه ما ته رسېنوی وعلیکم السلام ورحمت الله ذکر الفاظ قرآن کې نشته بلکې ما ته وی سلام قولا من رب الرحیم سلام جواب د سورې یاسین د آیت د ټوکړې نه راکه ما ورته وی دلته کې سکه سل راغلی پرې خوشي بیابان کې سګورې غور سره اورئ پرې خوشي بیابان کې سګورې ما ته وی واتم الحج والعمره لله دا الله د پاره حج او عمره مکمل کړي یعنی زرل ته حج لراغلی ما ورته رقم زین راغلی ما ته وی سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى د 15 سپاره د اول ټوکړې د آیت سو ټوکړې راتوي چې پاک ته هغه ذات چې رشپې په صحیح کې خپل بنده جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د مسجد حرام نه مسجد اقصی ته بوتو جواب کی رات آیت کی رات را اشاره وکړه چې زر هغه مسجد اقصی د فلسطین باشنده ما مسجد حرام ته راغلم التطلع غړم ما ورته چې دلته کې خوشي سګوره مال جواب راکې مې یذلل الله فلا هادی له سوچ الله بیلاری کی سوچ لار غلطه کی د تسو لار خون کې نشته د قران د آیت په ټوکړې سره زبرې خبره باندې پوکړم چې د دین لار غلطه شوی را ما ورته خدارا توي ابي دلته خوشي بیابان دي داته چې په کم ځای کې پرته دلته ستا سور زوشه ما تر شپاړسمې سپاره د آیت ټوکړوي ثلاث لیال سویه درې ورځې مکمل مطلب دا درې ورځې مې دلته وشه ما درې ورځې خو ستا دلته وشه دا را توي دلته خو بنشته ولې ته به مونځ نه کې او دس په سبا نه کې ما تر 15 او شپږمې سپاره د آیتونه او ټوکړوي ما توي فلن تجدو مال فتيمموا صعيدا طيبا الله فرمای او بن نمومي پاک خور باندې تیمم کوي مطلب دار عزت تیمم کوم ما درې ورځې دلته په تیمم باندې منځونه وکړل ما ورته دارا ته وایا دلته خو خراس خاک سنشته تا درې ورځې سو خړل ما تر تلسمې سپاره د آیات یو ټوکړوي هو یطعمنی و یسقین هغه الله خورول هم کوي هغه الله په انسان سکول هم کوي ما ورته ما سره لږ ستوان دي شاید درې ورځې تا خوراک نه کړي دا ستوان والا اخرى زماره مخه بیا وجه کم دین استاد بو نور سوچ او فکر کوما ما چې کله ستوان مخ کې کړل ما ته وای چې واتم الصيام الى الليل تر شپې پورې روزه ونسئ د سورې بقره د آیت ټوکړه راته وای مطلب دا چې زما روزه را ما ورته ابي روزه هو که د رمضان مبارکي فرض روزه مسافر ته بیا اجازه شته دا خو نفلی روزه را سفر کې ولې نسه ما تر آیت ټوکړه وای وان تصوموا خير لكم کتا سفر کې روزه نیوي شي سر ته رسولای شي تاسو لپاره به دا بهتري ما ورته چې دارا توایا ته چې کله فلسطین ته تلل غواړي زوم فلسطین ته روان یم زوم الته کې زمزم سره تلل غواړي ما تر آیت ټوکړوي ففهمناها سليمان ما اوخه کین ولا ما ابي اوخه تور وخیجا زب مخ کې کینم تورسته کینا ته زنانې زنارینم زوم فلسطین ته زم تاور ځان سره بوزم ما ته چې کله اوخه ما کین ولا داري اوخه ته بر نور خيجي زکه دې ته زګورم ما تر قران مجید د سوره نور د آیت ټوکړوي وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم پیغمبر دین انسانانو ته وایا مؤمنانو ته وایا چې خپل نظرونه خکته کی ما نظر خکته کو چې دې ته ما قتل ذکر اوخه ته نه خطا چې شاید زما برقا زما صادر چر تر راپورته نشي ذکر پردې نارینا ز پردې زنانم ما چې کله نظر خکته کو دا اوخه ته ور وخته اوخه باندې دا صحیح ناس نه و چې اوخه ودرې د دایره اوغرزولا ما ابي خو نشه ما تر سوره حدید دایره ټوکړوي ما صاب من مصیبت الا باذن الله کم مصیبت چې انسان ترسي دا الله په اذن باندې رسی دا الله په حکم باندې رسی یعنی دا زما تقدیر کې لیکو په دې را غرزیدو باندې مخه بکیږي ما
ما بیا اوخه کینولا ابي ور وخت زمخ کې کیناستم منګ پلار باندې روان زره دی ابي سره خبرې کوم زره عربی خبرې کوم دا د قران په آیت سره جواب را کوي که زمانه سم مطالبه کوي مال د قران د آیت ټکړوي مخ کې منګ روان یو دا زنانه او زنارینا دا پردی زنانه ز پردی نارینا ما رضان سره اشعار شروع کړل چې د مسجد حرام نواله مسجد اقصا فلسطین پورې لار خوګدره ما اشعار وي دې زنانه زما پر یو غبان دی لاس کې خورو ما تر سوره مزمل دا ټکړوي فقرؤ ما تيسر من القران الله فرمای قران کی تاسو ته کم زی آسان داغي تلاوت کوي ما د قران تلاوت شروع کو اشعار می پرې خورل زپ منډه منډه او خجی کم دینوس غلوما او خراس ټوپونه شروع کړل ما تر سوره لقمان دا ټکړوي وقصر فی مشک وغض من صوتک لقمان حکیم سے خپل بچی ته وای خپل تلو کې میانه روي کوا आवाज د خکته ساته ما د اوخه مهار راخ کولو ما درمیانه چال ته اوخه راچولا منګ پلار باندې روان یو زه ته منګ ورور سیرو ما ابي او تپوس در نکوم د ما توکتل ما زعام خبر کوم تر قران په جواب کې د قران آیت وي اخر وجه سره ما تر سوره قاف د آیت ټکړوي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد دا زکه زکوما ذکر انسان د خلین یو خبر اوزي دا غي سره پرشتي ناشتي یو نگهبان ناشتي لیکل کوي زما خو خدارا د قیامت پر ورځ باندې زما ملنامه کې صرف قران او قران د قران تلاوت بل څه خبري زما ملنامه کې نه من یو زیت اور ورسیرو مادری ابینا تاسو چې مون خورا ورسیرو رانځدې شو دارا تویا تر قافلین کپادشي هغه قافله کې موږ را ورسیرو شاهد هغه قافله دلته ستا په انتظار باندې پرې قافله کې ستا سوګ دی ما ته وای چې المال والبنون زینت الحیات الدنیا ما تر په لسمې سپاری دا ټکړوي مال اولاد خو د دنیا زینت ته مطلب دا چې زما اولاد پرې قافله کړي ما لګ نمونه راته وایا چې زور شم هغه قافله کې اعلان وکم چې تاسو ابي دلته پادشاه ما ځان سره راوستیرا ما ته یا یحیی خذ الكتاب بقوه وکلم الله موسی تکلیما واتخذ الله ابراهیم خلیلا مطلب داره مختلف آیاتونو ټکړې راته یو موسی یو داوود دی یو ابراهیم دی دا زما بچی زور علم یو قافله مالکا حرم شریف نه کوم قافله راغلی خلق وې دغه قافله را زلاړه مورته دا نمونه رچاري درې نوجوانان رالل مورته دی خورا شي کله چې ما مور په سیراوستل هغه زنانه چې څنګه په بچو باندې نظر وګرځید منګه پلار خوراک نه وکړي فورن بچی تر خوراک دراړو حکم کوي خو د قران د 15 سپاره د هغه آیت ټکړه ورته وي کله چې اصحاب کاف 309 کال پس په غار کې را پاسیرل کشر توي پیسې والا ايها اسکات وامن فلیاتکم برزق منه وليتلطف لارش بازار کې پاک خوراک مونږ لراوړه هم هغه آیت ټکړه بچی ته وي بچي پوښ چې مور زمانه مطالبه کې خوراک راوړل شو حضرت عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه وي مونږ ته خوراک مخ کې خورې شو دا زنانه ما تر قران پای سره وي کلو واشربوا من رزق الله ما ته وي چې خوره خو د قران آیت وي ماغه بچو ته وي په خدای قسم کړ دینا یو ټکړه چې کم دین نیمګړی کم تر سو پر تاسو ما ته ویلی لیک دا دومره پاک زنانه زکه تپوس کوم جواب کې قران آیت وي کدا ما په خبره پوي قران آیت چې کم دین وي قسم په خدای وي دا زمونږ مور په الله قسم سلويخ کال او شر قران نه باری او خبروم در کړي پرې او جوان دي د چا زین ته چې الله د حقیقت ورګس کړي ری دا غو عمل نامه کې د قران نه سیوا بل څه ګورې نشته مسلمان لګ د قران سره صلح وکا رمضان مبارک سره تعلق دی لګ دا قران چې کم دی رمضان مبارک کې کولا وکا دا د عبادت سیزن دی د چا زین ته چې الله د حقیقت ورګس کړي ری هغه ځان په عبادتو کې چې کم دی مکمل تور باندې راستړی کړي